حالات بدل شو خو په مونږ ورځې ښې رانغلې. حالات بدل شو خو په مونږ ورځې ښې رانغلې. ډېرې وعدې دې وې جانانه په یوې رانغلې. واه ارشاد نشته پیره. دا ویډیو راسه وګوره د مهنګای په حوالې سره، بیا وروسته خبرې کوو. عمران خان له ګیله نه کوم، دا چې په کوڅه دا معاشره ګرځي نن ما سره اوتې نن زما تپوس کې او پرون دې زما تپوس نه کړه، اوس زما تپوس کې. कुछ बहरान नहीं है। مذهبي ډلې په دې موجوده حکومت کې موجودې دي، ناستې دي پکې زمارونو. د 15 روپۍ چې په پېټرول ګرانېدل هغه خلکو به په هر ښار کې لس لکه خلک ول راوباسمه، ملک ګرموم اور لګوم په دې ملک کې چې کله به 15 روپۍ ګراني راله. اوس چې د الله رب العالمین ښکاره بغاوت شروع دی، د کاڼو باران ته دعوت ورکول دي زمارونو. سیلابونو خاصې مرسوې وړل. سوال دې وکړه په ټوله دنیا کې وګرځېدلې، څوک دې ټلیفون نه اوچتوي؟ دونه خو بې اعتبار دی چې څوک دې ټلیفون نه اوچتوي، سفارتکار دې ټلیفون نه اوچتوي او وګرځېدې په ټوله دنیا کې دې چړ وکړې د سیلاب دپاره. د دې نه بعد د کاڼو باران ته دعوتونه ورکوې چې د کاڼو باران راباندې راوورېږي، دې خبرې ته دعوت ورکوې. ولې دا قرآن تعالی کافي نه دی؟ دا تاسو سره چې په دې اسمبلۍ کې، په دې سینټ کې، په دې ټولو ایوانونو کې دا کوم مذهبي خلک ناست دی، د دې نه رهنمایي نشي اخیستلی او د دغه خلکو په خوله باندې ولې پټۍ لګېدلي دي چې مخکې معمولي غونډه کې د فرانس سفیر دا ویل نه پرېږدو په پاکستان کې، بالکل د فرانس سفیر دا موږ ته قابل قبول نه دی. د کرایه عاشقان یې پیدا کړي، ټول ملک یې اور بل کړی. هغه د فرانس وزیر اعظم او زما ستا وزیر اعظم نن سبا په یو ځای ناست، هېڅ تکلیف چاته نشته دی. نه څوک خبره کوي چې هلکه دا فرانس هغه فرانس دی چې زما او ستا د رسول کارټونان یې جوړ کړي، د ده سره بایکاټ پکار دی. اوس د هغه د فرانس د وزیر اعظم سره، د هغه د صدر سره، د هغه ملک څه ځې ورته سوالونه کوي. دا زمانونو دا دوغله فن دی. چا چې په غریبانانو د هغې ژوند ور سکور کو، د وړو هغه تروړه کومه چې به د 700 د 800 ترمنځ په ریټ کې چلېده، نن هغه په 1400 روپۍ باندې میلاویږي. او ته چې کوم د سستې آټا په نوم باندې وړه خرڅې، دا خو څوک څاروو ته په بوسو باندې په بوتاوه کې نه ورکوي. خپل قوم ته دا څیزونه ورکول، د غوړو کم ټیم دا چې به په 1800 روپۍ باندې خرڅېدلو، نن 3800 او 4000 روپو ترمنځ د هغې ریټ چلېږي. د تورې چې فی کیلو په 550 روپۍ باندې وه، نن هغه د 850 روپو سره خبرې کوي. د ګوړې دړۍ چې په 300 روپۍ باندې به وه، هغه
شپږ سوه شپږ نیم سوه کې خرڅېږي. زما د غریب ولس هم دغه ضروریات دي. د بجلۍ چې کم یونټ هغه به د 4 نه والې تر 8 روپو په منځ کې چلېدلو، نن هغه یونټ هغه د 20 روپو نه هم سوا دی. په کوم کور پسې به چې د بجلۍ 2000 2500 روپۍ بل راتللو، نن په هغه کور پسې د بجلۍ 8000 9000 10,000 روپۍ بل راځي. دا غریب سړی دی به خپلو بچو له وړه اخلي په دې خپله دیاړۍ، او که نه دی به د بجلۍ بل ورکوي په دې باندې. د سکولونو فیسونه یې سیوا شو، یونیورسټو کې د سیمسټرو فیسونه سیوا شو. ته دا وایو چې تا کم ظلم په دې قوم باندې شروع کړی دی، او روزانه په دې قوم باندې کله د پټرول پم راغورځئ، کله پې د بجلۍ پم راغورځئ، او کله پې د مهنګایۍ پم راغورځئ، کله پې د بېروزګارۍ پم راغورځئ، کله پې د بدامنۍ پم راغورځئ. نو یاد ساته دا قوم نور خاموش نشي پاتې کېدلی. حضرت مولانا فضل الرحمن د 21 کروڑ پاکستانی عوامو د زړونو اواز. ملګرو ویډیو تاسو وکتله، سیاست نه کوم او نه مې سیاست سره تعلق دی، خو دا ویډیو د هغه چا دپاره ده څوک چې د مهنګایۍ نه اوس هم ناخبره دي او چاته چې مهنګایي نه ښکاري او هر څه ورته ارزان دا وایي چې نننی ریټ 3100 دی، پرون 3000 او تقریبا یو څو ورځې مخکې 2800. نو مهنګایي ښه په تیزۍ سره روانه ده، او هغه خلک چې د مهنګایي نه نه دي خبر اوس هم وایي مهنګایي نشته دی، اورې وایي لږ په آرام سره کښېنئ. نو مهرباني وکړئ اوس هم خپل پرایز چې کوم دی که نه اثر ته ورسوئ راوځئ. صحیح ده؟ په عوامو باندې ډېر غټ تکلیف دی. والسلام.